دي چې کله هغه اسباب موجود شي نو په مسلمانانو باندې جهاد فرض شي. هغه اسباب قرآن مجید کی ذکر دی په سورہ بقرہ کی، په سورہ نساء کی، په سورہ حج کی، په سورہ صف کی وغیرہ وغیرہ مختلف سورتونو کې هغه وجوه ذکر دی. د ټول لړومبای وجه د جهاد د پاره دا ده چې کله کافر د مسلمان خلاف سازش وکړي یا مسلمان خلاف د دین اسلام د تکلیف او نقصان رسولو د پاره کافر غداری وکړه، سازش وکړه، دسیسه کاری وکړه، انګریزای کو ته کانسپیریسی وایي، په دغه وخت کې په مسلمانانو باندې جهاد لازم دی. نمبر 2 چې کله کافر په مسلمان باندې حمله وکړي د ملک ترادن نشو په دې حمله وکړه نو چې چا کار کوړته یو سړی ورنوزي او بیا هم دې جنگ نه کوي، ټوپک نه راخلي، حرکت نه کوي، نو دې ته خو بیا موږ د اوس وایو اې مسلمانانو کور ترادن نشه دا کافر، لکه څنګه چې امریکا او اغیار دومره لري نه افغانستان ترادن نشو. دا دویمه وجه چې په مسلمانانو باندې جهاد فرض شو. دریمه وجه د جهاد د پاره دا ده چې کله د اسلام په اساس باندې د اسلام په بنیاد باندې مسلمان ته تکلیف رسول شي، یو سړی سره ظلم کیږي صرف دې د وجه نه چې د مسلمان دی، نور د اس قصور نشته. لکه فلسطین کې وګوره، چچنیا کې وګوره، افغانستان کې وګوره، په کشمیر کې وګوره، د دې قصور صرف دا دی چې دا مسلمانان دي. د اسلام په بنیاد تکلیف رسي کافر بیا جهاد فرض دی په مسلمانانو. او څلورمه وجه چې کله کافر مسلمان د خپل جیداد او د املاکو نه جبرن بے دخل کی بیا په مسلمان باندې جهاد فرض دی. ځمکې تینا واغستل، کاروبارونه تینا واغستل، جماعتونه تینا واغستل، او دا غي خپل ذاتی انډیویډوال چې دا غي کم املاک دي، کم جیدادونه دي، هغه تینا واغستل او وی چې د نن نه پس مسلمان کا خپل جیداد ته نږدې شول، الله څخه په ماتو. نو په دې صورت کې به مسلمانانو باندې جهاد فرض شو. دا څلور وجه شو. اوس په دې څلور وجو کې چې کومه وجه موجود شو په کومه علاقه باندې د اکه علاقه مسلمانانو باندې جهاد فرض شو. کچرته دک مسلمانان کمزوري دي په دشمن باندې، یا په تعداد کې یا په قوت او په اسلحه کې، نو په گاوند کې چې کوم مسلمانان دي پاغي باندې جهاد فرض شو. کدک گاونډیان جهاد کې شامل شو بیا هم افراد کم، نو ورپسې چې کوم گاونډیان دي پاغي جهاد فرض شو. که پاغي باندې کافی شو خو صحیح د نور مسلمانان خلاص دي، خو که پاغي باندې خبره کافی نشوانو ورسره مسلمانانو باندې جهاد فرض دي. کاغی باندې کافی نشو بیا ورسره تر دې پورې چې د پوره دنیا په مسلمانانو باندې جهاد فرض شي. نو چې بچا باندې فرض دی او هغه کافی کیږي نو د نور مسلمانانو غاړه خلاصه ده، دې ته فرض کفایه ویل کیږي. لکه د افغانستان امارت اسلامیه طالبانو یو وخت کې عام مسلمانانو ته د دې خبره اعلان وکړو چې موږ ته د افرادو ضرورت نشته، موږ په خپل کې کسان ګڼو او چې څومره ګڼ کسان دومره په جنگ کې ډېر شهیدان کیږي، نو موږ افراد برابر یو. د عامه المسلمینو ته زموږ د چندې اعلان د چې تاسو موږ پسې پیسې راورسوئ، تاسو موږ پسې اسلحه راورسوئ، تاسو زموږ په دغه حساب سره ملاتړ وکړئ، نو بیا صحیح ده، نور مسلمانان فارغ دي. او که چېرته د دغه علاقې مسلمانان ناکافي یا په نور مسلمانانو باندې او وجه مفسرینو دا لیکلې ده چې ټول په ټوله باندې جهاد لوزو، نو د مجاهدینو له پیسې څوک ورکوي، د مجاهدینو له اسلحه څوک ورکوي، نو سم مسلمانان به جهاد کوي، سم مسلمانان به حصول د علم کوي، سم مسلمانان به دعوت تبلیغ کوي، سم مسلمانان به خپل امارت اسلامی جمهوری نظام به قائمي، سم مسلمانان به تجارت کوي، زراعت به کوي، پیسې به ګټي. خو د مسلمانانو ټول امور به راژوندي کول غواړي، اله به کار چلېږي چې ټول په ټوله ټوپکې والو خو شاته دا کورونه به څوک سنبالي. دا ډېرې ګرانې خبرې. نو الله تعالی وایي چې ټول مؤمنان جهاد ته بوځئ، بلکې خپل وخت او حالاتو ته وګورئ، باقي مسلمانان نور کار وکړئ،
خصوصا حصول د علم کوي. ورپسې الله پاک قلبي قرآن واسق حياتي